السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو څو ورځو نه په انټرنیټ باندې یو ټرین چلیږي کوم چې علي خان یو نظم ویلی دی د روجي په حواله سره. نو زه په هغې باندې یو څو خبرې کول غواړم. خلکو خو به ډېرې زیاتې خبرې کړي دي او هر چا به ښه تنقید کړی دی. زه پرې څو خبرې کول غواړم. وړومبې تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا به د سره خبرې کوم. تاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي، تاسو ښار کې ډېر خلک بوزه ګرځي. پکې روجا یما نو خایما، زه پکې روجا یما نو خایما، زه چې په روجا یما نو خایما. کله چې روجا یما نو خایما، یا چې په سجده یما نو خایما. کلا چې روجا یما نو خایما، یا چې په سجده یما نو خایما. زه په عبادت کې مشغولېږم. ها نو ویډیو به تاسو کتلی، په دې کې هغه بد څه ویلي دي. په دې کې هغه علي خان دا خبره کړې ده په دې نظم کې. نظم دا هغه داسې ویلی دی چې زه چې په سجده یمه نو ښه یمه. نو مطلب د دې څه دی؟ الحمدلله موږ مسلمانان یو، پنځه وخته مونځ باندې فرض دی او مونځ کې لازمي خبره ده چې مونځ کې به سجده مونږ کوو. سجدې نه بغیر ممکن نه دی. نو چې الریډي سړی مونځ کې عبادت کې په سجده باندې ځي نو په سکون باندې یا الله عبادت کې په سکون باندې به خوشحاله وي. نو زه چې په سجده یم نو ښه یم. نو زه دې خبرې سره اتفاق کوم. او د هغې نه بعد علي خان بھائی ډېر نایس انسان دی، ګریټ انسان دی. خلک پې ټرسټ کوي، بروسه پې کوي. د نن نه څلور ورځې مخکې ګستاسو یادي او دغسې په انټرنیټ یو ویډیو چلېده زمونږ یو پښتنه خوراکۍ کومه ته چې تکلیف ډېر زیات بیماره وه او د غربت د وجې هغې خپل ځان علاج نشو کوی. په دې یو سیټ ته به زه تاسو ته ویډیو وچلوم، هغه ویډیو به هم تاسو وینئ. هغې دپاره هم بیا هم دی علي خان زمونږ د رور چې دی اواز اوچت کړی او الحمدلله یو سره خلکو مرسته کړې وه او هغه ته یې پیسې کړې وې. نو ولې ورته پیسې کړې وې؟ خو د خلکو پرې ټرسټ و، بروسه وه، اعتبار و، خلکو پرې پیسې لیدلو، پیسې ورته کړې وې. او ویډیو به هم زه تاسو ته وچلوم چې چا او څه چا خلک کړی یا نور کړی. نو هسې به چا باندې تنقید نه دی کول پکار. علي بھائی سوشل ورکر دی، خپل کار په ایماندارۍ سره کوي او سوشل ورکر او ویډیوګانو او خپل ورک سره سره د خلکو اواز هم اوچتوي، خلکو سره ودرېږي او د خلکو هیلپ هم کوي. والسلام.